تادی کول یو سنت عمل ده او دا وجه ملالی قایر رحمت الله علیه په شرح د مشکات کې ذکر کړی دي. نو روجمات کې انتظار کول نه دی پکار، چې اذان وشو سم دستی روجمات ول، ځکه ورستواله کول دا د يهودو د نصاراو طریقه ده. او نبی اسلام فرمایي دي دیندارو دا دین با د مسلمانانو دا دین با غالب وي تر کومه پورې چې دی روجمات کې تلوار کوي. لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطره لأن اليهود والنصارى يؤخرون. نبی اسلام فرمایي دا دین به همیشه غالب وي ته سو پورې چې زما امت پر جماعت کې تادی جلتی کوي، ځکه يهود او نصارا چې دي پر جماعت کې ورستواله کوي. نو دې حدیث مبارک نه معلومه شو چې پر جماعت کې ورستواله کول دا د يهود او نصاراو طریقه ده. دوی دومره انتظار کوي چې تر څو د استوري ګڼ شي، استوري ښکاره شي، بیا دې سکی روجماتي. او نن سبا دا د روافض عمل ده، او کڅوک دغه عمل کوي چې روجمات ورستو کوي دا به د اهل بدعتو نه حسابي. او بل يهود او نصارا سره مخالفت ده بدی. او الله په حکم کوي په قران کریم کې یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، اے مؤمنان تاسو يهوديان نصارا دوستان مه جوړوئ، دغه به د څو کې مخالفت وکړي. او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حکم منل پکار دي. نو تلوار کول پر جماعت کې د یو سنت عمل ده، یو مستحب عمل ده. همدارنګه بله مسله دا ده دومره معلومات وشي چې دا نور ډوب شو، کازان نیم شوی رو جماعت ولی شي تا ته معلوم شو یقیني شو، او کازان مخکې شوی نور نیم ډوب شوی بیا به روجه ته نه ماته. بیا د رو جماعت په وخت کې په حدیث مبارکو کې بعض دعاګانې ذکر کی. ابو داود شریف حدیث دا حضرت معاذ ابن زهره رضی الله تعالی عنہ فرمای چې ما د دار روایت رسیدلې چې نبی صلی الله علیه وسلم کله چې روجه ماتوله دا دعا به نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت. اللهم یا الله لك صمت ما استاد پر روجنی ولدا وعلى رزقك افطرت او استاد په رزق باندې ما زیما تومو مطلب ما ته نکړه. د دې روایت مبارک یو قول د علی رضی الله عنه هم ذکر کی چې کم یو سړی د روجمات په وخت کې دا دعاو کی اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت، د دې بنده لپاره چې څومره خلکو روجې نیولې دي د دې روجې نیونکو مر ثواب الله پاک دې دعا کوونکي ته ورکړي. جادو دعا وایي چې څومره خلکو روجې نیولې دي د ټول روجو نیونکو مر اجر ثواب دې دعا کوونکي ته الله پاک ورکړي. اگر که دې دعا سره نور الفاظم خلق زیاتې اللهم لك صمت دنه پس بیا وی چې وبک امنت وعليك توکلت، دا الفاظ ملستل شو. دا الفاظ اگر چې په حدیث کې نشته خو د معنا په اعتبار سره صحیح الفاظ دي، او په حدیث مبارک کې دومره ذکر دي چې اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت. دا اوس دعام ده، دا یو سنت عملم ده، بل د اجر مستحق هم دا بنده ګرځيږي. په یو روایت باندې غالبا د علی د تاون را نقل چې څومره خلکو روجنی وري دومره روجي ثواب هم الله پاک دې بنده ته ورکړي. او چې دا چې د سنت باندې عمل وکړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا دعا رو جماعت په وخت کې ویل. بل یو حدیث مبارک دا دام غالبا سنن ابو داود کې لیکل شوی دا حدیث باب القول عند الافطار. کله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام رو جماعت ونه دا کلمات دیم ویل ذهب الظماء وابطلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. ذهب الظماء معنا تندلاړه وابطلت العروق رګونه پیغمبر علیه السلام دی دعا کې فرمایي چې رګونه لندشتل وثبت الاجر او که الله تعالی وغواړي وثبت الاجر اجر ثابت شو د آخرت ان شاء الله که الله تعالی وغواړي د آخرت نه ختمېدونکي هغه ثواب اجر هغه ثابت شو کړي الله خوښوي. نو معنا دا چې ورځ تیره شي ولګه تنده ختم شي ډېر ترګونه د بدن په خوراک کاک سره تازه شي او چې کوم اجر ثواب ده
د آخرت نه ختمیدون کې د الله خوخی د دعا کې نبی اسلام فرمایي هغه ثابت شو هغه الله مونږ ترا کوي او په بعض روایتونو کې د رو جماعت په وخت کې نور دعاګانې هم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه رانقل دي هغه دا یو روایت کې دا سره راځي نبی صلی الله علیه وسلم په رو جماعت په وخت کې دا دعا کوله یا واسع الفضل اغفر لي یا واسع الفضل اے فراخ فضل والا اغفر لي زما مغفرت کی زما بخنه وکي دا دعا هم حدیث مبارکو کې راغلی ده نو کچېره مثال په تور یو سړی دغه دعا وای اللهم لك صمت على رزقك افطر او کدا نور الفاظ ورته سره وای چې اللهم لك صمت على رزقك افطرت وبك امنت وعليك توكلت دا الفاظ مرسل صحیح دي دغه دعا وای او کچېره مثال په تور چا دا دعا چې ذهب السماء وابطلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله دا دعا هم ویل پکار دي او که چاله دا دعا زده چې یا واسع الفضل اغفر لي یا واسع الفضل اغفر لي دا مسانه دعا ده اے پراخ فضل والا ذات اغفر لي ماته بخنه وکا د خپل د فضل نه او بل روایت کې بل دعا ذکر کیږي هغه حدیث مبارک کې دا دعا را نقل الحمدلله الذي اعانني فصمت ورزقني فافطرت الحمدلله طول سنو صفت الله تعالی لردا الذي اغا الله پاک اعانني چې زما مدد وکړ فصمت نمارو چون ولا ځکه دې کې د الله پاک لوی امدادي که خیال لیکړي په ټول کال کې ست چکم وخت ماسپخین روټي انتظام بتا تا کې یو لس منټه بچته واوړې دله سمره بدرت بدی ویلې سمره بغوسه درتله بعض خلک دی الله پکې مرور شي به خیر روټي نو خوري چې ستاسو د روټي ټیم وخت معلوم نه زنانو باندې غصې کی او وګوره چې الله پاک ورته دا امداد دی بنده سره کا غرمینه ملګه واړه ولا مازیګر دې پسې واړه ولا ان ما خام تیرا ورسوله نو دا د الله پاک امداد وکړه ولې چې سړی وږي شي دماغ باندې بوج راځي بدن باندې غصه ورځي او روزه کې الله پاک دې بنده سره الله امداد وکړي نتګي کیږي نوږي کیږي نو غصه ورځي بس چې څومره وږي ته کې په کې دې په زړه کې خوشاله چې لګرا باندې سخت تیر شو چې الله را تړي راځي ځکه چې څومره سخت تیری کوم راځي به ډیری نو دې سختي او د تندې دا یو قسم خوشنودي او خوشحالي غني ولدا هغه په شکالو د سخت ګرمۍ هغه روجي چې بمنیولې بعضو خلکو ته ویل چې خوان ورک د نیکان د چیلا د دې روجي هغه خوان هغه مجمعاتي به مجيبه یو خوان کوچی او بو بده پکې سکل او شربت بده پکې سک نو دا د هغه الله پاک امدادي ولیکن چیرې وسړې بغیر د روجي نه 3 غنټې د اتګه پاتې شتګه نو ولې ډاکټر څه فیصله کوي دا خاصه دنه وچیږي حکمت هم دا وایي و چې کله د انسان ابو ته زلوشي او دی ونس کې دنه چې کم خوراک دی هغه سوزيږي روزه کې الله د امداد کې بنده سره سوزيږي چې ورستو به دا بیان شي چې روزه کې څومره ساينسي او ډاکټري او علاجي حکیمي فواید پکې پراتی خدا د الله په یو حکم د پیغمبر علی السلام یو عمل او د کې د الله په یو امداد پدې هم دی وجنه خلکو دا وبو مخکس کې په مېس کې بس کې د روټي کې اخر کې بس کې هي کې مانو دا غدا چې وبس کل اله چې ستا وبو ته زړو شي بس وبس کا خلکو یې روټي نه مخکس کې ورستس کې نه روټي د هغه سو وبو دی میبي خپل یو تند دا هغه چې مطلب وبو ما تراکا پاکیمان دومره وی چې مثال په تور وبو مېس کې نو ډېری بیا مسکا دومره اوس کې چې هغه ستا هغه تند پکې مات شي او همیشه د روټي نه بعد مسکا چې ته مثال همیشه اسکی نو ټیټ پړسو برش نو چې کله د وبو ته زړو شو کم مېس کې خړې اسکلې شو کم اول کې او کدی مېس کې اسکی دومره اسکا چې ستا تند پیاغه کې ځکه ته ونس کې تمیده کې تکلیف جوړیږي او بعد کې د کسړو شو تمسکا او چې میدی وختل بیا به تسکی وګوره پیغمبر علی السلام فرمای الله مون سره امداد وکړو مونږ روزه ونیولا نم او بو سره تکلیف شو نه میدی ته نقصان ور بلکې میده نورم
قوي شو او تازه شو او بدن ته صحت ورکولې ذکر روجي سره بدن بیا نور تازه وینه جوړي لکه یو انجن یو ماشين یو څه جوړیږي نو هغه کډیر په هغه شی په جوړ کې دا ماشين کې خیرنواله راځي هغه صفا شنو تازه شی تازه مال راغی همدارنګه بیا وینه بیا بدن تازه جوړي نو دی دعا کې بیا نبی اسلام فرمایي الحمدلله الذي اعانني فصمت مطلب دا چې الله لرا ټول سنو صفات ده ټول تعریفونه دي هغه الله لرا چې هغه زما امداد وکړه چې ما مطلب سوکړه قسم تر روجونی ولا ورزقني فافطرت اماته رزق راک فافطرت ما په روزه ما تکړه نو مقصد دا چې د غدری دعاګانی ذکر دی په حدیث مبارکو کې نو ډیر جلتیم د سنه جلتی دی خوراکي چې دعام در نه هیر شي او بسم الله هم در نه هیر شي او ته چې بس راځه نه جلتی دا مطلب چې ته به ورستو کېنه نور خو روټي په آرام سره خوري نو سره چې روټي په آرام سره نه خوري بیا ته نور نقصانات هم رسیږي نبی صلی الله علیه وسلم مقصد دا چې جلتی په دې خوراک شروع کولو کې د سنه چې خوراک کولو کې جلتی چې تو زر خوري مطلب دا چې سنت نه شروع کې جلتی کول او نور بیا په آرام سره ته روټي خوري مطلب زر بنو خوري ځکه جاته کې نور انسان ته نقصانات رسیږي هر څه یو خپل مقدار ده انسان چې کله روټي خوري 2 سکند نه ده دا په لکی جیوی جام لکی او 2 سکند بعد د میری خلاصيږي د الته ورزي او مقصد دا چې خپل یو تنظیم بدن ته الله ور کړي او دا څنګه چې مثال شپندنی وهله د هضمي د قوت لپاره ابتدایي هغه خلدا چې دلته شی میدان کې خو بیا ورستو میده خو بیا نشي واله نقصان سړی تر زینو جلتی په شروع کې جلتی کول او نور بیا خوراک بیا په آرام کول پکار دی او بیا مطلب دا خوراک شي لکسناسه یا مرش بیا غنه پس مطلب منس کول دا یو سنت عمل ده نو الله پاک دې بدی خبر مونږ ته عمل کړو توفیق را نصیب کی اللهم صل علی